ناپولې کو دا سپلای ولې تاسو چې په بونیر کې کار څه کوي دلته خو سرودي راغلی لا او زمونږ ډیر درون ملګری بونیری صاحب موجود دی قاضي اکبر بونیری صاحب السلام علیکم څه حال دی جوړ یې الحمدلله خیر خیریت بالکل الحمدلله تاسو خیر دا راته وایي چې د قطر اکټیویټیز کې چې تاسو هم پاغه کې یو غټ کردار دی څه غنئ چې د قطر د خوشحالي مینټین ساتل بیا د پښتنو دلته کردار د ټول ته په کم نظر ګوري د ټول نو هم خبره ده چې موږ د اسرار صاحب یا د ټوډے پیشن دا څنګه دغه دی ولې چې دلته کې په مارکیټ کې زما په خیال باندې دا واحد داسې پاکستانی دی چې هغه د هغه په دې مارکیټ کې راوته دی او کم سے کم د پاکستان او د پښتنو هغه د کلچر هغه پورا د اوزار چې دی هغه دلته کې ملاويږي نو موږ په دې باندې ډېر خوشاله یو په هر پکو او دا زموږ د پاره د پښتنو د لپاره د یو فخر باعث دی موږ په دې باندې ډېر خوشاله یو موږ وګورو د 18 دسمبر ایونټس چې کله موږ کور کوو نو موږ په هغه ورځ د پښتنو دلته کې هغه کم قدر چې دی د شیخ تمیم د دوی د فیملی دلته کې د مشران د طرفه نو تاسو پښتانه چې دی هغه د خپل وطن د لپاره څه کردار لوبوي چې د دې زیاده کم ډیولپمنٹ د دام بونیر ته ترانسفر شي دا سواد تند د لپاره تاسو اکټیویټی شته د دې لپاره خورمبه خبردار چې په مختلفو دغه باندې د ګورنمنت کوم پروګرامونه په هغه کې بډ چر کې موږ حصہ مخلو او هغه د لپاره موږ د خپل اکټیویټی دام نه چې موږ خپل د دنیا تم د پښتون هغه سافت امیج دی هغه مخامخ کو نو زموږ د په بل وطنونو کې یو نو موږ په هغه کې موږ دوه کارونه دا کوو چې یو د خپل کلچر یو د خپل سافت امیج دی دا موږ دنیا ته خو او د نورو قومونو سره داغو په ملکونو کې نو داغو خدمت موږ ده پښتنو د زمونږ دا میسج بوي چې ټول لمبه خبره ده چې په ایجوکیشن باندې زور ورکړي چې کم سے کم تعلیم حاصل کړي او هغه هنر حاصل کړي نو ایجوکیشن او هنر داسې یو دغه چې هغه زما وطنوم بدلول شي هغه انسانوم بدلول شي او هغه په تمام دنیا کې سبا یو روحانه مستقبل هم ځان لکته شي زما په خیال باندې ټول نه بونیری صاحب نوم راته وای د کم ځای سره سلمان نوم دی سلمان نه کم ځای تر مې ده د بونیر خدای بونیر ځامې تر ده نو بونیر خو کا خطر خدای بونیر خو ډېر خو جی خو بس غریبه د مجبورۍ د لاسونه ټول راغلي خوشاله او جی خوشاله یو او چې دنو زمونږ د ارسسرت روان دی او دا ډېر خوشاله شو دا دغه ولیدو زه خو فرست ټایم رالم دلته کې دا خلک مولیدو خاص کر دا سپلای مولیدي او دا کپڑے دا واسکټ زه ډېر خوشاله کړم سپلای دی ولیدي نو بیا دې ستړو شو په چا باندې سپلای غورځول ته پخپو کول پخپو کول ته او سړی و چې د پاکستان په سیاستدانانو مې هم غورځول نو اسرار صاحب اکرام صاحب د لجدي د پښتنو د پاره ټوډے سپیشن کې دا سہولیات فراهم کړي دي ته په کم نظر ګورو دا خو مونږ زه به ذات خو ډېر اپریشیټ کوم دا ډېر زبردست کار کړی دی چې لکه مونږ له تمام د پښتنو او د پاکستان دا ټول کلچر هغه دلته ترانسفر کو دا ډېر بهترین کار کړی او سړی دلته راشي لکه وینو هغه ځله مینه په خوږه شي کنه او دلته واخلي لکه ما به ذات خود په خپل وسناپولې کو سپلای ولې تاسو چې په بونیر کې میدان او خار سپلای دی او خار کې مننه جی په نوم وای پیژن جمیل کراچي نه تعلق ساتم او دلته را ورټی ملایږي لکه څنګه زموږ بای خبر وکړه چې دوبۍ کې موږ د پاکستان نشو نه غوښتل نو دلته چې کوم دی هر شی لکه تاسو ته اویلیبل دی د پېښوري چپل پورې ملاويږي او اسرار صاحب محمد اسرار صاحب چې کوم دی هغه د ټول پښتانه کال په کال غونډي پښتانه غونډي او ټول یو اتفاقي او الله دې ټول خوشاله ساتي او تاسو هم ډیر باندې تاسو قطر ته راغلئ ډیر شکریا واجب زمان عبدالسلام دی کوم دې سره تعلق د کانجو ټاونشپ سره جی ټاونشپ درته وایي چې د قطر د دومره ترقۍ ته خوشاله ته بیا د پښتنو چې کم عزت ته دلته شیخ تمیم دلته کې کم مشران دي د په کم نظر ګورو مونږ د درنه نظر باندې ګورو ځکه اصل کې دا زموږ دویم کور دی او ماشاءالله موږ دلته خوشاله یو خاص کر پښتانه خلک چې عزت دی لور کوي قطر کې نو په دې وجه موږ د درنستر کې باندې ګورو دی وته او جی مننه چې خپل نوم راته وای کوم ځای سره دی عبد الله شاه دی کو دی باندې سوال سره کار څه کوي دلته خو سرودي راغلی لا نشته او جی نه تر دی ولې چایس کو سو جواب نو څو کوم پښتنو اکثر د قسمتي مسافریان سره د پرتی کنه کور دی ماریانی مخکې ډیر لاري